صفحہ نمبر 812 آیت نمبر 23 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم په مخشه آیت مبارکه ش الله رب العالمین د منافقین تذکره وکړه. مؤمنین وی پښتنه کوله چې د جهاد په باره شوی حکم کلر نازلیږي چې میر د مظلومیت دغه دور ختم شي، چې کافر کې مظلمینه په میر باندې کوي، مشرکین مکه کې مظلمینه کوي، مشته قسم تکلیفینه روکای، نو چې د مسلمانې د مظلومیت دور ختم شي او مشته الله رب العالمین حکم د جهاد وکي. به چې کله الله رب العالمین د جهاد حکم وکړو نو د منافقین طرز عمل څه شایو، منافقین باندې داسې وشل لکه په چا باندې چې د مرګ غشي روغلی، د مرګ سفر روغلی او د هغې د وجې نه دای ګډ وډ قتل کوي، حالت یې خراب شي. نو دغه رنګې د دې حالت خراب شل، د جهاد حکم په دې باندې دومره سخت بد و درین ولګېده. الله تعالی فرمی چې په چار دا و چې دی په خله باندې دا خبره کړی و چې نه د الله او د رسول حکم میرمانی ښه خبره یې کړی و و چې کله د جهاد فیصله وشله نو دی ته په چار دا و چې خپل په دې قول شي، په دې خپل ایمان شي، صدقات شکر کړه و الله ته، نو دا وی دی د پر بهتره و. او بیا الله رب العالمین فرمیل چې کچېره تاسو د الله د دین نه مخړای نو دغه نقصان وسه شي وي. ایمان چې پرېردای سي، اسلام نه مخړای نو دغه مقصد څه شي وي چې په مزه شو به فساد درسي. د ایمان په وجه باندې، د اسلام په وجه باندې په دنیو شه امن ده، دنیو ته امن چې ورکړه د اسلام ورکړه ده. نن خلک قسم خبره کوي، خو د اسلام نه مخشه زندگی چې وکسه د خلک چې لیا د پیغمبر علیه السلام بعثت نو شو نو سمره بدامنی و، سمره ظلمینه لګیاوی، خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په برکت، د اسلام په برکت، د قرآن مجید په برکت باندې دنیو نه د ظلم ختم شو. نو د اسلام پروګرام څه شي دا د امن پروګرام دا اسلام یی سلامتی ته ایمان معنا څه ده؟ ایمان د امن نه. نو مسلمان د امن مذهب دا او مسلمان دا امن ولوي او دغه رنګ سیکه اسلام چې خوښ نو د څه شي د سلامتی دیني خوښ کړه، خپل ځون ته سلامتی غوړي او نه خلک ته سلامتی غوړي. نو دا والله رب العالمین فرمی چې کبه چیرې د اسلام او د ایمان نه چا مخړو په پمزکه شه فساد وي او بیا وسه شي وی رشتہ داری وی کټ کیږي، رشتہ وی کټ کیږي ځکه چې ایمان نه وي نو رشتہ له حسک نسوتی. د رشتہ حکم چا کړه د اسلام کړه ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې مدینه منوره ته پهله لوړو، حضرت عبدالله ابن سلام رضی الله تعالی عنہ فرمی لما قدم النبي صلی الله علیه وسلم المدینه جئت فعرفت ان وجهه ليس بوجه كذاب. وی چې کله پیغمبر علیه السلام په ځل مدینه منوره ته راغی او د پیغمبر علیه السلام مخ مبارک ته مو قتل، وی چې د مزړه دا غویو کړ چې د دروغزینه مخ نه د رښتینه انسان ده. د پیغمبر علیه السلام د مخ مبارک نه د پته لګیلا چې دا رښتینه انسان ده. عبدالله ابن سلام لیا اسلام نه د قبول کړه. نو دغه نه بعد فکان اول ما قال پیغمبر علیه السلام اول کیما خطبه وکړه په مدینه منوره شه
پلا پلا خطبه دا ویا ایها الناس و خلق ټول خلق ته حکم وکړه افشوا السلام بینکم خپل منشه سلام ورکی واطعموا الطعام و غریب خلق ته د خرو کې تنظیم کی مسکینانو یتیمانو ته وصلوا الارحام ودریمه خبره څه شی وصله رحمی وکي رشتہ داری سره تعلق صحیح کی رشتہ داری سره تعلق ما کټ کایي او که رشتہ داری سره چا تعلق کټ کو الله دې خپل رحمت نه د انسان کټ کی وصلوا بالليل والناس نيام وسلام خبره پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دا وکړه چې کله خلق بیاولی نو تاسو په دغه واه باندې لمیس کوي یعنی د شپې تهجد منځ ته چیږي چې کله د صفاتینا روشي تدخل الجنه بسلام به تاسو جنت ته په سلامتی سره داخل شي نو د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د مدینه منوره اول خطبه وا چې د صله رحمی په یو موقع باندې حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ امیر المؤمنین دا د صحابه کرام سره نوستا چې د محله د طرف نه شور شری شه محلاتو سره مدینه منوره نو د شور شری شه چې شور یې اوروي د پښتنه وکړي چې دا څه شور ده خلک پته وکړه وی چې دا خو یو وینځه وا او د ایغي وینځه د مالک نه لیر شو یو بچی شو یو ایس هغه وینځه خدا وا چې د تو ازودي وا چې تو کلا بل چته ور کول اسلا ناغه وینځه بیا بل چته په نکاح باندې وکړو د لیر یې پته کېږي والیر یې جوړو دو په جوړي یعنی د میرو د لیر په میون شه دا جدائی روانه دو د لیر یا جدائی نشي برداشت کوله په دې باندې جوړي حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ فرمیله چې نه اسلام همیشه د صله رحمی حکم نه دا کړه رشتہ داری سوتیه و دا خو صله رحمی کټ کول دي چې مېر یو طرف ته لوړ شي بچي بل ځای شي پوتا شي نو د دې وجه نه حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ صحابه کرام سره مشوره وکړه وی چې زه خو دا خبره کو چې سه پر مېر وی نو دغه شزینا چې کیمه د بل زی طبيعه نسی دا دغه کیر شاستېږي چې د کیم مالک سره دو د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ د فیصله صحابه کرام تسلیم کړه چې دا خبره شادو نو بیا ټوله علاقې ته دا سرکولر جاری کو دا حکم یو کو چې چا ال وینځویو د وینځ نه الوت شووي نو دغه وینځ بیا وداول د نه دی سي د حضرت عمر رضی الله د صله رحمی اسلام حکم کوي د رشتہ داری د اسلام حکم ده نو الله تعالی فرمی افلا يتدبرون القران ایا دخل په قران باندې سوچ او فکر نه کوي قران شي تدبر نه کوي قران باندې کچره صحیح معنی شي سړی سوچ او فکر وکړو تدبر یو کو به وې دغه انسان د منافقت زندگی ختم شي صحیح اسلام ته ودای متوجه شي ځکه چې صحیح اسلام مشته چا بیان کړه دا قران بیان کړه دا الله بیان کړه دا او په دنیا شه په دینا سعید یغبل نشته د چې مشته د الله رب العالمین کلام چې کیم دا موجود ده نو هدایت کدا صحیح هدایت ملاوی د قران په ذریعہ سره خونن په قران مجید سے کا سوچ او فکر نه کوي قران مجید بس صرف مش د تلاوت کې توپ جوړ کړه دا ډېر ښه خبره ده چې تلاوت یې ډېر ثواب ده او اصل مقصد خو د قران مجید څه شي ده قران مجید نزول مقصد الله رب العالمین بار بار دا بیان چې هدل للناس د انسانیت ته پر هدایت ده په د هدایت په ما یغه باندې توجه باندې خمیز نه د چیرې کتله چې را داسې متصرنګ هدایت ده قران مجید عمل متقیم شلی دی هغه عمل دی موشتا قران مجید مت حلال شلی هغه حلال زکاو قران مجید چې کیم حرام شلی هغه حرام نه موزون بچ کړه ده قران مجید چې متقیم عقیده شلی عقیده مخبل کړی دو قران مجید چې متقیم اخلاق شلی هغه اخلاق مخبل کړی دي نو دا ټول هر شی قران مجید شلی دی او قران مجید نمیر نن د دښې پښتنه نه کوي نو ځکه الله رب العالمین فرمي چې فلا يتدبرون القران اي دخل په قران شي سوچ او فکر نه کوي تدبر نه کوي ام على قلوب اقفالها یدي دغه خلک دې ته تعلیلا کېدلی دي یعنی کله کله انسان تدبر کا کوي خوځړي د ګناه دی وجنا دمر زنګلت شو وي چې په دغه انسان باندې قران اثر نه کوي چې اور قران اثر نه کوي حدیث اثر نه کوي د الله او د رسول خبر اثر نه کوي نو دا سړی د سوچ کوي په دې باندې چې مې ایمان کیم زوی ته تلا نو دا څه دا قران مجید باندې چې دای تدبر او سوچ کوي او بیا ته هدایت نه ملاوي نو دا څه دی زړه ته د ګناه دی وجه نه زنګ لګیدل ان هذه القلوب تزدو كما يزدو الحديد اذا اصابه الماء پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمی چې زړه ته زنګ لګیږي لکه څنګه چې اس پنیتا زنګ لګیږي د یبه دی وجه نه دسه د ګناه دی وجه نه زړه ته زنګ لګیږي کله یا رسول الله وما جلاوه چا پښتنه وکړه چې یا رسول الله دغه د صفوی وس طریقه وي زړه زنګ ز پتر درې کاو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام څه فرمی کثرت ذکر الموت د مرګ زیوت کیدل کثرت ذکر الموت د مرګ زیوت او تلاوت القرآن او د قران مجید تلاوت زیوت کول نو قران مجید په تلاوت په برکت باندې د سره د انسان زنګ د ختميږي
ان الذين يكننا كسون ارتدوا على ادبارهم. دا الله رب العالمین د منافقین هغه مخش بیان چې د منافقین دا د منافقین بیان ده. یقینا هغه کسون ارتدوا چې دی واپس علی ادبارهم په خپل پیند باندې من بعد ورست دیغنا ما تبین لهم چې واضح شو دی د پر الهدى هدایت ته واضح شو د الله رب العالمین د احکام روغل القرآن روغی رسول روغی. الشیطان سول لهم دا ویلې ځکه چې شیطان دی د پر خپل عملونه کښلي کړل و املا لهم و دی ته امیدونه ورکړل چې نه ته ډېره وجدا زندگی د تو سره خدا سي دی دا خبره ته ما کوه. ذالک بانهم دا ځکه دی د گمراهی سبب دا غو چې دا خلق قالو دی ویل للذین خلق تکارهو چې دی بد ګونه ما هغه شی نزل الله چې الله تعالی نازل کړو. الله رب العالمین چې کوم قرآن نازلو دا دی بند شنه لګي دا 50 شنه لګي دا په دغه يهود شنه لګي چې دا قرآن ویل نازلېږي. د يهود د اسلام سره په انتهایی بغض د ایغه وخت نو ست نن واخره صدا او د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سخت مخالف انتهایی سازشونه جوړ کړی دي په مختلفو موقع باندې الزامینه په پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام باندې لګولې دي او تکلیفینه صحابه کرام ته او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته سره د چاهله کتابي سره د چې دی ته د پته و چې د پیغمبر د رښتینه پیغمبر ده دا دروغجن پیغمبر نه ده خو بیا دې څه شي وي د اسلام سره او د قرآن سره انتهایی بغض دغه منافقین سور ته ویل سنطيعكم زرد چې میږي د توسه خبره وماني فی بعض الامر پسنه خبره شي وسنه خبره کی مې وي اچھا وی چې 1 پوینټ ایجنډا هغه 1 پوینټ ایجنډا د دې څه شي و د پیغمبر مخالفت شي میږي توسه وا خبره وي منافقین کافر ته ویل يهود ته ویل چې د توسه د میږي دا یو خبره وي په دې باندې د میږي ته اتفاق نه راوي د توسه خپل لیاروي د میږي خپل لیاروي او د پیغمبر مخالفت چې کیند دا میږي توسه کوي په ګډه باندې منافقین دا ویل يهود دا ویل مشرکین خدا خبره کوله په جواب باندې والله يعلم اسرارهم والله رب العالمین پیږي په پټه راځي د دې باندې په پټه خبره د دې باندې د خبره باندې چې د اسلام او د پیغمبر سره کیم بغض ده. فكيف نو سرانګي ذا توفتهم الملائکه چې کله روح قبض کوي د دینه فرشته نو دغه حالت وسرانګي دغه منافقین وډیر انتهایی بد انجام وي. یضربون وجوههم وای ودی د فرشته وجوههم په مخې خپل باندې په دیو په خپل مخې باندې وای د منافقین او ادبارهم په ملو په وستړی باندې وای ذالک بانهم متبعوا د زکا چې دی تبدری کړی و ما د اخشی اسخط الله چې ناراض کده الله رب العالمین په هغه باندې چې په کوم شی باندې الله رب العالمین ناراض کده د هغه خبره تبدری کوله دغه يهود ته تبدری کوله وکره رضوانه او بدی غنه د الله تعالی رضی کول الله تعالی رضی کول یې نو غوښتل او د الله تعالی ناراض کول یې غوښتل فاحبط اعمالهم الله رب العالمین د دې عملونه ضایع کړی دی او تبا کړی. امين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. یا الله گناہینا میں معاف کے تقصیرات میں معاف کے حاضر جمع سے مشکلات یا اللہ ټول مشکلات حل کے یا اللہ امت مسلمات خیر پیش کے بیمارون د اهل اسلام سمرت ټول ته شفا کامله جل نصیب کے مردگون د اهل اسلام سمرت یا اللہ مغفرت نصیب کے یا اللہ د وطن ته خیر پیش کے امن و سلامتی ورته نصیب کے یا اللہ د خیر رحمتینا په میژن نازل کے باران رحمت په میژن نازل کے وصلی الله تعالی